Bismillahirrahmanirrahim. Compound nucleus. Bohr the nuclear reaction the tashreeh the para Bohr the nuclear reaction the tashreehat the para the compound nucleus hypothesis work. Compound nucleus hypothesis work. د دې مفروضې مطابق هایپوتیسس مطابق د ځینې نیوکلیر تعاملات چې دي ځینې هستوي تعاملات په دوه مرحلو کې ترسره کیږي نو ځینې په دوه مرحلو کې ځینې نیوکلیر ریاکشن ترسره کیږي ځینې تعاملات نیوکلیر ریاکشن چې دی دا په دوه مرحلو کې ترسره کیږي 2 stages کې فرست سټیج کې څه کیږي لومړی په لومړۍ مرحله کې پروجیکټایل چې دی انرجیټک پروجیکټایل دا بمبار کیږي په ټارګټ مالی نیوکلیس باندې نو موږ سره ټارګټ نیوکلیس دی او ټارګټ نیوکلیس موږ بمبار کوو دا ټارګټ نیوکلیس موږ بمبار کوو د چا په واسطه د پروجیکټایل په واسطه پروجیکټایل زمونږه پرتاب چې زمونږه پروټون هم کېدی شي زمونږ نیوټرون هم کېدی شي ډیوټریم هم کېدی شي نو په لومړۍ مرحله کې کومه هسته چې موږ وولو هغې ته موږ ټارګېټ هسته یو نو ټارګېټ هسته موږ بمبار کوو په پروجیکټایل باندې ډېره او دغه پروجیکټایل چې دی ډېر زیات قوي هستې سره څه کېږي نښلي یا انټراکشن پیدا کوي د پروجیکټایل او د هستې ترمنځ یو هغې متقابل اغیز راځي انټراکشن راځي دوی ترمنځ یو قوي انټراکشن راځي دوی بل باندې اغیز کوي چې په دې مرحله کې د دې انټراکشن په وخت کې پروجیکټایل ذره چې دا خپل انرژي د لاسه ورکوي او همدارنګه خپل خاصیت هم د لاسه ورکوي کله چې پروجیکټایل موږ بمبار کو په هسته باندې نو دوی ترمنځ چې ستران نیوکلیر فورسز پیدا کیږي پیدا اکوي هستوي ان چې د قوه چې دغه په منځ ته راځي چې په نتیجه کې پروجیکټایل خپل انرژي او همدارنګه خپل خاصیت د لاسه ورکوي او دا موږ سره دا پروجیکټایل چې دی دا ما سره حصه ګرځي د ټارګټ نیوکلیس نو په دې ټارګټ نیوکلیس کې ټارګټ نیوکلیس سره څه یو ځای شو پروجیکټایل هم یو ځای شو دا په همدې کې دننه داخل شو چې دغه هستې ته اوس چې ټارګټ هستم دا د سره پروجیکټایل په دننه داخل کې دی دې ته موږ کمپاوند نیوکلیس یو کمپاوند نیوکلیس صحیح ده مرکب هسته شو ده مرکب هسته تشنه جوړه شو هم د ټارګټ نه مرکب هسته چې ده د تشنه جوړه شو هم د ټارګټ نیوکلیس نه
پلس د پروجیکټایل. نو ټارګټ نیوکلیس او پروجیکټایل نه یوه هسته جوړه شوه چې دغې هستې ته موږ کمپاوند نیوکلیس یو. دې ته موږ څه یو؟ کمپاوند نیوکلیس. نو د پروجیکټایل چې کومه انرژي وه هغه د نیوکلیانس سره ویشل شي. د پروجیکټایل چې کومه انرژي درلوده هغه په کمپاوند هسته کې چې کوم نیوکلیانس دي او یې سره شریک کېږي. نو دې له وجې نه دا کمپاوند نیوکلیس چې دی دا ما سره په کوم حالت ته شي؟ ایکسایټډ سټیټ کې. د انرژي په لحاظ سره دا په کوم سټیټ کې؟ دا په ایکسایټډ سټیټ کې، تحریک شوي حالت کې. کله چې ټارګټ نیوکلیس پروجیکټایل جذب کو یوه هسته ته جوړه شوه چې هغې ته موږ مرکب هسته یو یا کمپاوند نیوکلیس ورته یو. کمپاوند نیوکلیس کې پروجیکټایل خپل انرژي د نورو نیوکلیان سره شریکه کړي چې دې له امله موږ سره کمپاوند هسته چې دا په تحریک شوي حالت کې. اوس موږ سره اتومي او کتلوي نمبر، اتومي همدارنګې کتلوي نمبر چې دی د کمپاوند هستې دا ما سره برابرې د کمپاوند هستې دا ما سره مساوي اتومي نمبر د ټارګټ هستې جمع اتومي نمبر د چا؟ د پروجیکټایل. صحیح شو؟ اتومي نمبر خو داسې مساوي شو. او که کتلوي نمبر اضافه لمان نو کتلوي نمبر د ټارګټ هستې جمع اتومي نمبر د پروجیکټایل. نو دا به ما سره کتلوي نمبر د چا راکړي؟ د کمپاوند نیوکلیس. او دا ما ته اتومي نمبر راکړي د کمپاوند نیوکلیس. دا خو اوله مرحله شو. په اوله مرحله کې څه کېږي چې ټارګټ هسته پروجیکټایل راځي، ټارګټ هسته کې جذبېږي، د هغې وجې نه موږ سره یو هسته جوړېږي چې هغې د کمپاوند نیوکلیس یو او هغه په ایکسایټډ سټیټ کې. په دویمه مرحله کې یو یا څو نیوکلیانز چې ډېره زیاته انرژي لري، ډېره زیاته ایکسایټیشن انرژي لري، ډېره زیاته تحریکي انرژي لري، هغه د کمپاوند نیوکلیس نه ازادېږي. او ما سره کمپاوند نیوکلیس چې دی د هغې ډیکې راځي. صحیح ده؟ نو ما سره کمپاوند نیوکلیس دی او کمپاوند نیوکلیس نه نیوکلیانز کوم نیوکلیان چې ډېره انرژي لري هغه لرې کېږي. او ما سره کمپاوند چې کله نیوکلیانس دې لرې شو نو ما سره د کمپاوند نیوکلیس څه شروع شوه؟ ډیکې شروع شوه. صحیح ده؟ نو او ما سره نور ایلیمنټس چې دی ما سره دا جوړېږي پلس نیوکلیانس پلس انرژي. نو دا مثال کوم واخلو چې ما سره یو هسته ده ایکس، یو هسته ده او دا موږ په پروجیکټایل باندې ویشتلله. صحیح ده؟ نو په نتیجه کې ما سره تحریک شوی کمپاوند هسته جوړه شوه. بیا د تحریک شوي کمپاوند هسته دینه نیوکلیان زی
او ما سره x چې دا په y باندې بدلیږي پلس نور موږ سره چې دی نور پارټیکل چې دی یا نور پروجیکټایل چې دا موږ سره بدلیږي. کمپاوند نیوکلیس چې کوم موږ سره جوړیږي د دو عمر تقریبا لس په توان د -14 سکند دی یا پیکو سکند کی صحیح ده. او پروجیکټایل د پاره څومره وخت پکار دی صحیح ده. پروجیکټایل د پاره څومره وخت پکار دی چې د هستی ته ننوځي نو هغه تقریبا -22 سکند دی لس په توان -22 سکند دی. یعنی دا موږ سره هسته ده او که دا پروجیکټایل دیز نه داسې ځي نو دې دپاره څومره وخت پکار دی لس په توان -2 سکنډه. موږ سره سرعت د پروجیکټایل دا موږ سره تقریبا 2000 لس په توان 2 میټر پر سکند دی او قطر د هستی دا تقریبا 2000 لس په توان -15 متر. نو موږ سره فارموله ده چې ویلاسټي دا مثال کېږي d پر t نو t به موږ سره مساوي شي d پر v. نو قطر موږ سره څومره دی 2000 لس په توان -15 او سرعت چې د 2000 لس په توان 2 دی نو دینه تقریبا راځي لس په توان 2 سکند. نو پروجیکټایل څومره وخت تیروي پروجیکټایل موږ سره دومره وخت تیروي چې دغه سره سټرایک شي دومره ټایم کې دا باید دغه سره ټکر وکړي د هسته سره او د هسته عمر چې دی ما سره نیمه عمر چې دی یا وخت د هسته عمر چې دی لس په توان د -14 دی نیمه عمر نه پوره عمر د هسته تقریبا لس په توان د -14 سکند پورې. نو دا لس په توان د -14 دا ډیر زیات دی د چانه د لس په توان د -2 سکند نه. نو کمپاوند نیوکلیس ما سره په تحریک شوی حالت کې او دغه تحریک شوی انرژي د ټولو نیوکلیانز کې شریک شوی او دی نو موږ سره به دا ډیکې کمپاوند دا کمپاوند نیوکلیس دا به موږ سره ډیکې کیږي په بلابلو موډز باندې ځینې کې نیوټران ورکی ځینې کې پروټون ورکی. خو دغه موډ چې کوم موډ باندې بځي دې باره کې موږ پریډکشن نشو کولی وړاندوینه نشو کولی. او دا ځکه نشو کولی چې کمپاوند نیوکلیس ته پته نه لګي چې دا په کومه طریقه جوړ شوی دی ځکه دا کمپاوند نیوکلیس موږ په څو طریقو کولی شو جوړ کړو او همدارنګه په بیلابیلو طریقو باندې هغه ډیکې کیږي. نو که موږ واخلو چې مثلا ما سره A + x دا پروجیکټایل هم دی کې دی او موږ سره ټارګټ هستم ده او دا په څو طریقو باندې کمپاوند نیوکلیس جوړوي.
په څو طریقو څه جوړیږي کمپاوند نیوکلیس جوړیږي همدارنګه دا به په څو طریقو باندې ډیکې کیږي صحیح نو کې چې ما سره په y یو جمع b1 باندې ډیکې شي کې شو y2 جمع b2 باندې ډیکې شي y3 جمع b3 باندې ډیکې شي همداسې ځه نو څنګه چې په کمپاوند نیوکلیس په څو موډونو باندې موږ هغه جوړولې شو دا رنګي ډیکې کېدل هم د دې ده دا په څو موډونو باندې کیږي نو کومه دا کمپاوند نیوکلیس مثال نو اخلو یا ریاکشنز موږ لیکو مثلا ما سره مس دي مس درش پېته دي او دې سره ز پروټون ز پروجیکټایل استعمال کما نو ما سره جست سلور شپېته دا جوړیږي او دا جست ما سره څه دي एक्साइटेड स्टेट की और दी तमंग कंपाउंड निकलेस दी तमंग छयो कंपाउंड निकलेस दा कंपाउंड न्यूक्लियस बिया प बेलाबेलो मोडुनो तजेकी मसलन दृश पे तो जस्ट अयो न्यूट्रॉन आजादी की सही ना داسم کې دی چې موږ سره جست 2 شپې ته جوړ شي او 2 نیوټرون آزاد شي دا امکان لري چې مس نه هیڅ جوړ شي او بخای مش 2 شپې ته جوړ شي او ما سره یو نیوټرون او یو پروټون جوړ شي همدارنګه کومه نکل شپېته واخلو نکل شپېته او دا باندې الفا پارټیکل بمبار کو پروجیکټایل زموږ الفا پارټیکل دی نو دې کې ما سره جست جوړیږي نو ګوره دا بل طریقه شو د एक्साइटेड स्टेट या د कंपाउंड न्यूक्लियस صحیح ده الته موږ میسونه جوړ کو دلته موږ د نکل نه جوړ کو او دا بیا مختلفو موډو باندې د تجزیه کیږي یو جست درش پیته پلس یو نیوټرون جست دوش پیته پلس 2 نیوټرون او بل مس 2 شپېته प्लस यो न्यूट्रॉन यो प्रोटॉन نو دینه دا معلومیږي چې کمپاوند نیوکلیس چې دی دا آزاد دی د جوړېدو طریقې نه چې دا کمپاوند نیوکلیس په کومه طریقه جوړي نو دا همدارنګه دغه decay of compound nucleus the compound nucleus تجزیه کېدل د آزاد دی د جوړېدو د طریقې نه دښنا د جوړېدو د طریقې نه چې دا په کومه طریقه باندې جوړ شوی دی دین آزاد دی موږ سره د compound nucleus hypothesis چې دی دا بور ورکړه او بور وایي چې nuclear reaction موږ داسې ایکسپلین کولی شو چې او پروجیکټایل راځي ټارګټ مالیکول ټارګټ هستا ټارګټ کوي پنهخه کوي نو دا یو بل ته دومره ډیر نږدې راځي د پروجیکټایل
چې د دومره نږدې راځي هستې ته چې هستې او د ټارګټ هستې او د پروجیکټایل ترمنځ قوي هستوي قوه چې دا پیدا کیږي او هغه جذبوي. دې لامل دا موږ سره په ایکسایټډ سټیټ کې تحریک شوی حالت کې بیا په مختلفو د ډیپند ان د ایکسایټډ سټیټ چې ایکسایټډ سټیټ انرژي څومره ده دا به بلابلو تعاملات چې موږ سره تر سره کوي او بلابل محصولات موږ ته راکوي.